أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 11 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ د دې آیاتونو نه مخکې مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د قسم معجزو طلب کو او هغه معجزې به غوښتلې چې هغه فرمایشي معجزې وي د پاره د دې چې نبی علیه السلام لا جواب شي نو کله به وی داله څنګه پیغمبر دی چې دی خو بازارونو کې ګرځي او کله به داله څنګه پیغمبر دی چې دی خوراک او اسکاک کوي او دی غسل خرڅول کوي نو دی خو زمونږ په شان دی انسان دی نو دی څنګه پیغمبر دی دی الله تعالی څنګه پیغمبر جوړ کړی دی نو الله تعالی دا غي جواب وکړو چې مخکې زمانو کې موږ څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي دي هغه ټول انسانان او ټول سړي موږ را لېږلي دي انسانانو کې پیغمبران را لېږلي او که تاسو ته پته نه وي د دې اهل کتابونو لږ تپوس وکئ دی د تورات عالمان دي دی د انجیل او د زبور د دغه کتابونو لوستونکي دي د دې عالمان دي نو د دې نه تپوس وکئ چې ستاسو پیغمبران یا ستاسو په تورات شریف کې چې کوم پیغمبرانو ذکرونه مخکې تیر شوي دي د هغې حال موږ ته بیان کړي چې هغه انسانان الله تعالی را لېږلي وو که نه فرشتې را لېږلې د دې نه تپوس وکئ او بیا الله تعالی وفرمایل چې د دې وجودونه موږ داسې نه دي جوړ کړي چې دې ته به د خوراک څښاک ضرورت نه پېښېږي بلکې د دې وجود د خوراک او څښاک سره عادت وجود دی یعنې دا د انسان د جنس نه موږ را لېږلي دي دپاره دې چې د دې نه انسانان هم پیدا واخلي پیریان دې هم پیدا واخلي پیریانو کې هم الله تعالی پیغمبر نه دی را لېږلی د دې وجې نه چې پیریانو کې الله تعالی بالفرض پیغمبر را لېږلی هم وي را لېږلی خو نه دی انسانانو به بیا پیدا نه شو اخیستلی انسان نه پیریان هم پیدا اخیستلی شي او انسان دې هم پیدا اخیستلی شي د دې وجې نه الله رب العزت چې څومره انبیا علیهم السلام را لېږلي دي نو ټولې په انسانانو کې را لېږلي دي نو دی نبی علیہ السلام تنگ کو قسم سوالات پہ کول کله به اسمان ته راتلا روکاګه کله به زمکه ته سورنګ وکاګه کله به وی د مکه مکرمه د غرونه دا اواره کراله د درل چینه جوړېګه قسم معجزې د پاره دی چې نبی علیہ السلام لا جواب شي الله تعالی دا غي جواب وکړو او دلته کې تنبیه بیان کړله الله تعالی او فرمایل چې د سیمه کوي مخکنو قومونو د کشانتی کړي دي د پیغمبرانو تکذیب کړي دي نو هغه خلق الله تعالی وی مونږه هلاک کړي دي مونږ ختم کړي دي په خپل عيش او عشرت کې مستو انبیاء علیهم السلام استهزاء به کوله دغه خبره به نه منله نو الله تعالی دلته دا فرمایي چې مونږ ډیر خلق هلاک کړي دي او مونږ نه چاته پوس نه دي کړي نه زمونږ څوک تاسو کولی شي ځکه الله فرمایي وکم قسمنا او ډیر مونږ برباد کړي دي من قريه د کلوالونا الله وی اسمونی دی برباد کړي کانت ظالمتن ودی ظالمان دا کلی والا ظالمانو او ظالمانو څه مطلب شرک کې مبتلا وو ان الشرک لظلم عظیم الله تعالی فرمایي بشک دا شرک د ټولو نه لوی ظلم دی نو دی په شرک او بت پرستۍ کې مبتلا وو ځکه الله یې هلاک کړي دي وانشأنا او مونږ پیدا کړل
بعدها رستو د دغه هلاک شوی خلقونه قوما آخرین نور خلق. الله نور خلق مو پیدا کړو دغه مو ختم کړل او نور خلق مو پیدا کړل. وانشأنا او مون وارثان جوړ کړل بعدها رستو دغه هلاک شوی خلقونه قوما آخرین نور خلق مو وارثان جوړ کړل نور خلق مو پیدا کړل. مشرکین مکه ته چې پتا سم د دنیا سه آباد نه ده تاسو باندې دنیا نه روانيږي پتا سو باندې عذاب را واستشم تاسو په ټول د مخ تزمکه نه میټاو کما نور خلق په پیدا کما. فلما احسوا الله تعالی ته دی قوم واقعا بیانی فلما احسوا پس هر کله چې هغوی محسوس کړل بأسنا زمون عذاب اذ نو ناگهانه هم هغوی منها ده غزینا یرکضون تختیدل. چې کله دی د عذاب هغه آثار ولیدل نو دی بیا د هغه خپلو علاقونه د هغې نه تختیدل منډې وهلې د الله د عذاب د یېرې نه. الله فرمایي لا ترکضو تاسو مه تختئ ورجعوا او واپس شئ الی ما هغه څه طرف ته اترفتم چې تاسو عیش کو عشرت مو کو فیه په هغه ځای کې هغه ځایونو ته واپس شئ هغه کلو ته واپس شئ. ومساکنکم او ستاسو په کورونو کې یعنی هغه کورونو ته واپس شئ هغه کلي ته واپس شئ. لعلکم تسألون د پاره د دې لعلکم تسألون شاید چې ستاسو نه تپوس وکړي شي چې د دې تپوس وکړي شي ستاسو په مال او متاع کې مسوي نو دې تاسو ته څه پیدا درکړله دې تاسو ته هېڅ پیدا در نه کړله یا ورته فرشتې آواز وکړو یا په ځان حال سره چې کوم دی دا خبره کېدله چې تاسو د حالت دا خبره کوله چې ستاسو نه به اوس تپوس کېږي چې تاسو په عیش او عشرت کې مسوي پیغمبر تکذیب مو کو پیغمبر مو قتل کړی دی لہذا اوس راشئ ستاسو نه دا تپوس کېږي چې ستاسو د عیش او عشرت د خپل مال او اسبابو او د خپل نسب او د خپل کارکونانو دي تاسو څه پیدا درکړله هېڅ پیدا در نه کړله الټه په عذاب کې مبتلا شوی. قالو دوی وویل یا ویلنا هی افسوس انا کنا ظالمین بېشکه مونږ ظالمانو دی بیا اقرار وکړو چې بېشکه مونږ ظالمانو. مفسرینو د دې کلي نوم نه دی ښودلی خو بعضې وي یمن دی اختلاف پکې شته دی او بعضې بل نور ښارونه ښیي چې دغې ښار ته الله تعالی یو پیغمبر راولېږو او د دې پیغمبر په نوم کې چې کوم دی اختلاف دی. بعضې وي موسی بن میشا علیه السلام دی الله تعالی دغې قوم ته او دغې کلي ته راولېږو خو الله تعالی دا خبره عامه کړې ده د کلي نوم یې چې کوم دی نه دی یاد کړی چې خاص دغې کلي ته راولېږو خو یو کلي ته الله تعالی راولېږو. او بعضې وي شعیب علیه السلام خو دغه مدین والا شعیب علیه السلام نه دی بل شعیب علیه السلام دغه کلي والا ته راولېږو هغې ته وعظ او نصیحت کو دا کلي والا راولګېدل او دغه پیغمبر دی چې کوم دی قتل کو دی شهید کو. دا قانون دی الله تعالی ابن عباس هم پر فرمایي چې کله یو قوم پیغمبر شهید کی وی د الله تعالی غصه تر هغې پورې نه یخېږي تر څو چې د 1,000 عامو خلکو نه دغې انتقام نه اخیستی خپل پیغمبر. او چې څوک یو عالم وي شهید کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نو وی د الله تعالی غصه تر هغې پورې نه یخېږي چې تر څو د 15,000 عامو خلکو نه د دې انتقام نه وي اخیستی. چې کوم خلک هغې د ده په مخالفت کې وي نو که پیغمبر چا شهید کړی دی اگر کو دغې خلکو د دې په قتل کې نو شریکو خو په مخالفت کې ورسره شریکو نو د دقې خلکو او 1,000 نه به الله تعالی انتقام اخلي. دقه رنګ یو عالم چا شهید کو نو اگر کو دغه خلک نور خلک د ده په قتل کې 2-3 کسان 15 کسان 10 کسان شریک هغې به قتل کړي خو دا 15,000 به کم یادي چې کم د علماو مخالف خلک دی د دقه مخالفینو نه چې الله تعالی 35,000 نی قتل کړي د الله تعالی غصه نه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نو دغه قوم ته الله تعالی پیغمبر راولېږو چې کله پیغمبر راولېږو دی پیغمبر قتل کو شهید کو پیغمبر الله تعالی به بخت نصر مسلط بخت نصر څلور بادشاهان
تاریخ په کتابونو کې تیر شوی دی چې په ټوله دنیا حکومت کړی. نمرود او بخت نصر دا دواړه کافرانو. سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین رحمت الله علیه یا رضی الله عنه دا دواړه چې وو نو دا دواړه مسلمانانو. سلیمان علیه پیغمبرو او ذوالقرنین کې اختلاف دی. نو چې د کوم سړي په پیغمبرۍ کې اختلاف شنو ولایت دی چې کوم دی یقیني شي نو د الله تعالی لوی ولی ذوالقرنین. نو دا دواړه الله تعالی په مسلمانانو کې را لېږلي او دا بخت نصر او نمرود دا الله تعالی په کافرانو کې دی په ټوله دنیا کې حکومت کړلی. په دنیا کې یو انچ ځای د دې د حکومت نه بهر نه. نو دا بخت نصر په الله تعالی مسلط کو او دغه کلي والی چې کوم دی سې قتل کړل سې چې کوم دی ژوندي ونیسل ځان سره یې وینځي او غلامان. نو الله تعالی ورته بیا وفرمیل چې واپس شئ دې کلي ته ستاسو نه به اوس د دې تپوس کولی شي د دغې بخت نصر په ذریعه باندې. لا ترکضو تاسو واپس شئ تاسو مه تښتئ ورجعو واپس شئ الی ما هغه څه طرف ته اطرفتم چې تاسو عیش او عشرت کو فیه په هغې کې دغې کلي طرف ته واپس شئ. ومساکنکم او خپلو کورونو ته واپس شئ. لعلکم تسألون شاید چې ستاسو نه تپوس وکړلی شي. بیا ته هغه تپوس وکړو تپوس یې داسې وکړو چې قتل یې کړل او الله تعالی به مسلط کو څنګه چې الله تعالی بني اسرائیلو باندې مسلط کړو په یهودو باندې الله تعالی مسلط کړو. نو دقه شان دي په دې باندې مسلط کو او دې کې ډېرې قتل کړل ډېر لږ غوندې کسان یې پرېښودل هغه جیل ته ور واچول. قالو دوی وویل یا ویلنا ہے افسوس انا کنا ظالمین بېشکه مونږ ظالمان یو. فما زالت پس همیشه دی تلک دعواهم پس همیشه وي تلک دعواهم دا چغې د دوی دغه دعوه د دوی دغه چغې د دوی حتی تر دې پورې دي چې قتلول چغې والي او دا به وي چې انا کنا ظالمین. نو فما زالت پس همیشه دی تلک دا دعواهم چغې د دوی حتی تر دې پورې جعلناهم چې مونږ وګرځول دوی لره حصیدا پشان د کټ کړل شوي فصل یا پشان د ریبل شوي فصل خامدین پشان د مړ شوي ور څنګه چې ور بړبکې وی 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 او څوک راشي اوبه پې واوړي یا پې خاوره واړي مکمل یې مړ کړي بلکل د دې ور هغه نوم نشان ختم کړي. یا فصل د ښکلې فصل ولاړ دی خوی کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي او دې ښه په مستۍ کې وي خو چې کله پې لوګري راشي لویږي او لړی کی تریشلی کی مکمل دغه فصل نوم نشان ختم کی. دغه شان دي د کلي والو الله تعالی چې کوم نوم نشان ختم کو یا څنګه چې د ور مکمل حقیقت اړو ختم شو نو دغه شان دي خړومبه بړبکې والي تکبر وبکې پیغمبر پورې استهزاء کولا پیغمبر قتل کو خو چې کله الله تعالی راونیسل نو دسې ختم کړل څنګه چې سړی ور مکمل مړ کی بالکل هغه سکروټې اړو پاتې نشي دغه شان الله تعالی بیا دي ختم کړل. ځکه ان بطش ربک لشدید بېشکه ستا د رب پکړ دا ډېر زیات سخت دی د الله تعالی پکړ. الله دې موږ محفوظ ساتي. بس دی ها وکم قسمنا او ډېر موږ برباد کړل من قریة د کلو والونا کانت ظالمتن ودي ظالمان ځکه محله کړل دا ظالمانو. وانشأنا او موږ پیدا کړل یا مونږ وارثان جوړ کړل یا مونږ پیدا کړل بعدها رستو د دوینا قوما آخرین نور خلق. فلما احسوا پس هر کله چې دوی محسوس کړل بأسنا زمونږ عذاب اذن ناګهانه هم منها دوی منها د هغه ځای نه یرکضون تښتېدل. لا ترکضو الله وی تاسو مه تښتئ ورجعوا او واپس شئ الی ما اترفتم فیه هغه څه طرف ته چې تاسو په هغې کې عیش او عشرت کو هغه کلي طرف ته چې تاسو په هغې کې عیش او عشرت کو. ومساکنکم او هغه کورونو طرف ته واپس شئ خپلو کورونو طرف ته واپس شئ. لعلکم تسألون شاید چې ستاسو نه تپوس وکړي شي. قالو دوی وویل یا ویلنا ہے افسوس انا کنا ظالمین بېشکه مونږ ظالمانو. فما زالت تلک دعواهم پس همیشه دی
تلک دعواهم دا چغې د دوی پس همیشه وي تلک دعواهم دا دعوه د دی دا چغې د دوی حتی تر دې پورې جعلناهم چې موږ وګرځول دوی لره حصیدا په شان د ریبلې شوي فصل خامدین یا په شان د مړ شوي اور سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله إذا هم ما إذ هم صحيح إذا هم